ډیرو محترم مسلمانانو، نن یوه روژه ده چې هغه روژه کې یو وظیفه هم ده، او دا روژه ډیره د فضیلت والا وظیفه چې اکثر نارینه هم نیسي، زنانه هم نیسي، او نیول هم پکار دي د دې روژې، ځکه دا ډیره افضله روژه ده. دا ډیره د قبولیت، ډیره زیاته الله تعالی ته د نزدېکت، د خپل تقدیر د بدلیدو، د خپل حاجتونو د پوره کېدو، د خپلو مشکلاتو د اسانېدو دپاره انتهایي بهترینه روژه ده. نو دا روژه تاسو ونیسئ، د دې فضیلت ووایئ، په دې روژه باندې الله تعالی څه ورکوي، او دا روژه کله ده. نو چې هر کله د دې د فضیلت ما تاسو ته معلومات وشي چې په دې روژه باندې الله تعالی څه ورکوي، نو ما تاسو به په شوق کې راشو. بل دا کله ده، دا روژه کله ده. بعضې خلک څه وایي، بعضې شروع یادوي، بعضې زیارت یادوي، بعضې څه یادوي. نو دا دواړه خبرې تاسو نوٹ کړئ، او په دغه ورځ باندې کم اعمال ډېر بهتر دي، کم ډېر د قبولیت والا اعمال دي چې په هغې سره زمونږ حاجات الله تعالی پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو، خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې، بهر هیوادونو کې ژوند کوي، مسافر دي، نارینه دي، زنانه دي، خپل دي او که پردي دي، او که د هر ځای سره تعلق ساتي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی د مسافرو په ډکو منګولو خپلو کورونو ته، خپل بیبیانو له، خپلو بچو له، خپل اهل او عیال له راوستلی کړي. امین ثم امین. محترمو، نن زمونږ وظیفه چې کومه ده، او کم ټافک چې کوم دی، هغه د عرفې د روژې دی. یوم عرفه دا یو ورځ ده. دا ورځ کله ده؟ دا ورځ محترم مسلمانانو د شروع نه مخکې چې کومه ورځ راځي، مونږ ته منګل وایو. منګل خو د اردو کې وي، خو مونږ ته نښې ورځ وایو. نښه شروع، چهارشنبې نه چې کومه مخکې ورځ راځي، هغې ته مونږ څه وایو؟ شروع. نو دغه زمونږ د عرفې ورځ ده. نن هفته ده که نه، اتوار، ګل، نهې، شروع. نهې په ورځ د عرفې ورځ راځي. په دې ورځ چې حدیث مبارکو کې څو راځي چې څوک روژه ونیسي، د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی د انسان د 2 کالو ګناهونه معاف کوي، یو مخکني یو رستني. رسته د کم ګناهونه کړي دي 1 کال، هغه هم د الله تعالی معاف کوي. آینده کې چې کم ګناهونه تا نه کیږي، به په قصدن آمدن نه، په خطأن د نه کیږي، نو هغه برته الله تعالی معاف کوي. اوس کم ګناهونه برته الله تعالی معاف کوي، غټ او کو واړه، دا خبره ډیره زیاته لازم خبره ده. ور یو ګناه کبیره ده، یو ګناه صغیره ده. کبیره ګناه ته وایي غټه ګناهونه. غټ ګناهونه کم دي؟ دروغ ویل، زنا کول، شراب څښل، صحیح شو، مسلمان باندې تهمت لګول، مسلمان غیبت کول، داسې ډېر غټ غټ ګناهونه شو. په چا کوډې، منترې، تعویذونه، په چا الزام لګول، یا قتل کول، دغه رنګې پردی حق وخل، داسې ډېر ګناهونه دي که نه. بدنظري کول دا هم غټه ګناه ده. یو واړه ګناهونه وي چې هغه واړه ګناهونه وي، لکه اوس مثال په طور تا نه اوس داسې یو ګناه وشي که نه چې واړه وي، نو د مور فلار نافرمانی کول دا غټه ګناه ده. الله تعالی نافرمانی کول، د رسول الله مبارک نافرمانی کول. نو په دې نه مراد صغیره ګناهونه دي. کوم چې واړه ګناهونه وي او موتا نه کیږي، نو هغه ګناهونه به الله تعالی د روژې په برکت سره معاف کوي. او که چېرې تا په دغې عرفې په ورځ باندې روژې ماتولو نه مخکې توبه د غټو ګناهونو مو سره ویسه چې الله و زما کوم غټ ګناهونه دي، الله دروغ مې ویلي، غیبت مې کړی، بدنظري مې کړې ده، مسلمان مې ته تکلیف رسولی، زنا مې کړې ده،
شراب مسکوټ یا نور حرامي توبونه مې کړي کنه انسان د هر چا ته ځان معلوم دی تاسو خفه کېږئ مه نو هغه به الله تعالی نه توبه وباسي الله زما ګناهونه هم دې سره زما ګناهونه معاف کړي د وړو سره مې غټ هم معاف کړي ځکه چې غټ ګناهونه بغیر توبې نه الله تعالی نه معاف کړي الله تعالی به ستاسو ګناهونه معاف کړي عرفه ورځ دقه ده د اختر نه یو ورځ مخکې په دې روژه نیول د ثواب فانیت باندې دا ورځ کې یو کال دا په کال کې یو موقع راځي الله تعالی دې مو تاسو نه قبول او مقبول کړي الله تعالی دې تاسو د غټ اختر ډېر خوشحالۍ الله تعالی درکړي الله تعالی دې باندې بار غټ اختر راوستلی کړي او محترمو نو دغه عمل پکې وکړئ او بیا د چا د عرفې روژه ونیوله نو موږ ته هم دعاګانې وکړه د عرفې په ورځ باندې بیا ډېره وظیفه کول الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا وظیفه انشاءالله د عرفې په ورځ د سحر مونږ پس په شروع کوي ها موږ ته هم ډېره دعاګانې کوو تاسو ته کو الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته دا روژه خامخا ونیسئ جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخرة